بسم الله الرحمن الرحیم. نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته مکمل طریقه کار ښایم. که چېرې تاسو د مدرسې ناظم یې یا محتمم صاحب یې او د خپلې مدرسې د طلبه او طالباتو آنلاین داخله اپلای کول غواړئ د وفاق المدارس په ویب سایټ باندې، نو تاسو به د دغې طلبو لپاره اپلای څنګه کوئ. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته مکمل طریقه کار ښایم چې تاسو به طالباتو لپاره او طلبو لپاره د داخلو اپلای څنګه کوئ. نو زه سکرین طرف ته مکمل ویډیو وګورئ او دې طریقې سره تاسو خپل طلبه او طالباتو له چې دی هغه اپلای کولی شئ. لومړی به تاسو دا چلو کې چې کله تاسو کمپیوټر کې یا په موبایل کې کروم کولو کې، په کروم کې به تاسو سرچ کې په ګوګل کې وفاق المدارس. چې کله تاسو وفاق المدارس سرچ کې، بیا به تاسو سره داسې راشي وفاق المدارس عربیه پاکستان. په دې لومړی ویب سایټ باندې بیا تاسو کلیک کړئ. چې کله تاسو کلیک کړئ نو دا د وفاق المدارس پروفیشنل ویب سایټ دی، دا تاسو وینئ. بیا به تاسو دا چلو کې چېرې تاسو د طلبه او طالباتو لپاره آنلاین داخله فارم ډکول غواړئ، یعنې هغوی آنلاین داخله کول غواړئ، نو د هغې طریقه کار به داسې وي چې تاسو دا یې لیکلي امتحاني معلومات، ورپسې لیکلي مدارس لاګین. مدارس لاګین والا لینک باندې به بیا تاسو کلیک کړئ. چې کله تاسو په دې باندې کلیک کړئ، بیا لیکلي دي، بیا به تاسو سره داسې یو پیج چې د هغه کولو شي. دې لیکلي مدارس لاګین. که چېرې تاسو د خپلې مدرسې پروفایل کولا وهل غواړئ، نو د هغې طریقه کار به داسې وي چې یو لومړی به تاسو د خپلې مدرسې الحاق نمبر ولیکئ او بیا لاندې لیکلي خفیه کوډ. خفیه کوډ نه مراد ده چې د خپلې مدرسې پاسورډ به ولیکئ. بیا لیکلي لاګین باندې به کلیک کړئ، تاسو سره به خپل پروفایل چې د هغه کولی شي. لومړی په دې خبره ځان پوه کړئ که چېرې تاسو طالب علم یې او تاسو په خپله آنلاین داخله فارم دپاره اپلای کول غواړئ، نو د هغې طریقه کار به داسې وي که چېرې تاسو الحاق نمبر ولیکئ او ورپسې بیا خفیه کوډ کې دوباره الحاق نمبر ولیکئ او ستاسو پروفایل کولو نه شي، نو دې مطلب به دا وي چې یاره ستاسو مدرسې که ناظم وي که محتمم وي هغه پروفایل پاسورډ چې هغه چینج کړی دی. بیا به تاسو د خپلې مدرسې د ناظم یا د محتمم صاحب سره کانټیکټ کوئ، د مدرسې طرف نه به خپل داخله فارم چې هغه پیل کوئ. مثال کے طور پر بر ما الحاق نمبر ولیکو، بیا لاندې خفیه کوډ کې خپل پاسورډ ولیکو، بیا به تاسو لاګین باندې کلیک کړئ. په دې طریقې سره به ستاسو سره خپل هغه پروفایل چې هغه به کولو شي. داسې ډیشبورډ چې دا به تاسو سره کولو شي. بیا که مونږ لاندې راشو دی لیکلي دي مدارس نتایج کتب، مدارس رول نمبر سلپ، مدارس نتایج حفظ، ضمن آنلاین داخله درجه کتب. که چېرې مثال کې طور پر تاسو آنلاین داخله دپاره اپلای کول غواړئ، نو تاسو به دا لاندې چې لیکلي ضمن آنلاین داخله درجه کتب په دې لینک باندې به تاسو کلیک کړئ. چې کله تاسو کلیک کړئ، صحیح شو، بیا دې لیکلي ضمن آنلاین داخله درجه کتب سال 1445 هجری به مطابق 2024، بیا لیکلي بنات سالانه ضمني. مثال کے طور پر تاسو طلبه او طالباتو ضمني دپاره داخله فارم لیږل غواړئ. د هر طالب علم دپاره تاسو دا غواړئ چې هغه لپاره موږ ضمني داخله ولیږو، نو هغې طریقه کار به داسې وي چې تاسو به لومړی بره آپشن سلیکټ کړئ. خو د هلکانو لپاره داخله کول غواړئ، نو بنین لینک باندې به کلیک کړئ. که د جینکو لپاره اپلای کول غواړئ، نو تاسو بیا بناتو لینک باندې کلیک کړئ، صحیح شو، او ضمني لینک چې هغه آلریډي سلیکټ شوی دی. د هغې نه پسې لیکلي داخلې کې درجې کا انتخاب کړئ. بیا به تاسو دلته درجه منتخب کړئ چې کوم طالب علم په کومه درجه کې سبق وي د هغه لپاره خپله درجه سلیکټ کړئ. د هغې نه پسې لیکلي رقم تسجیل یعنې رجسټریشن نمبر. چې کوم طلباو ته د وفاق المدارس طرف نه رجسټریشن کارډ جاري شوي وي، نو تاسو به د هر طالب علم رجسټریشن نمبر دلته ولیکئ. بیا لیکلي قواعد طالب علم، نو قواعد طالب علم باندې به کلیک کړئ. چې کله تاسو په دې لینک باندې کلیک کړئ، تاسو سره به اټومیټیکلی د دغې طالب علم ریکارډ په سکرین راشي چې د پلار دا نوم دی، په فلاني درجه کې دې سبق ویه، نو ټول ریکارډ به تاسو ته هغه په سکرین باندې راشي. د هغې نه پس خو تاسو لاندې وګورئ، په دې طریقې سره به تاسو هر طالب علم دپاره خپل داخله فارم چې دی هغه پیل کړئ.
دا نه پس بیا تاسو د ټل کوئ چې کله تاسو ټول طالب علمو دپاره چې کله تاسو طلبه او طالبانو لپاره داخله وکړئ بیا به تاسو فیس څنګه جمع کوئ نو فیس جمع کولو طریقه کار به داسې وي چې دا لاندې چې کوم لیکلي فیس ثبوت ټچ کوئ په دې باندې به تاسو کلیک کړئ چې کله تاسو کلیک کړئ تاسو بیا د چلو کې چې خپل فیس چې دی هغه به تاسو په یو بینک کې جمع کړئ یعنی یو 4-5 بینک دي چې یو بینک به سلیکټ کړئ مثال کے طور پر میزان بینک کې پیسې جمع کول غواړئ یونایټ بینک کې یونایټډ بینک کې MCB بینک کې او یا منی اډر په ذریعه یعنی ډاک په ذریعه باندې پیسې جمع کول غواړئ نو ښه خبره خو دا ده چې تاسو کوشش کوئ چې د بینک په ذریعه باندې خپل فیس چې د هغه جمع کوئ اکثر ځکه چې د بینک په ذریعه کو تاسو فیس جمع کوئ نو په هغې باندې ټیکس نه وي او که چېرې تاسو منی اډر په ذریعه یعنی د ډاک په ذریعه باندې پیسې جمع کول غواړئ نو په هغې باندې بیا ټیکس وي نو هغې نه ښه خبره ده چې تاسو په یو بینک کې پیسې جمع کړئ مثال کے طور پر یونایټډ بینک کې پیسې تاسو جمع کړئ یونایټډ بینک سلیکټ کړئ د هغې نه پسې لیکلي بینک سلپ نمبر ट्रांजेक्शन आईडी नंबर मनी ऑर्डर नंबर कहीं दराज करें तो चरिता सोचो कि د هر یو بینک یو خپل ډیپازټ فارم وي هغه چې کله تاسو فل کې او د وفاق المدارس اکاونټ نمبر به مزه تاسو ته شو کوم چې د یونایټډ بینک کې چې د وفاق المدارس کم اکاونټ نمبر دی په هغه اکاونټ نمبر باندې به تاسو د وفاق المدارس ته پیسې جمع کوئ نو پیسې به تاسو څنګه جمع کوئ هغې طریقه کار دا کار به داسې چې تاسو یو نوی پیج کولو کې هغې کې سرچ کړئ دوباره وفاق المدارس چې کله تاسو وفاق المدارس سرچ کړئ لومبۍ لینک ویب سایټ باندې به کلیک کړئ چې کله تاسو سره ویب سایټ کوله شي تاسو به ټول لاندې راشئ دې لیکلي آنلاین کلی اکاونټس نمبر که چېرې مثال کے طور پر تاسو یونایټډ بینک کې فیس جمع کول غواړئ نو دا د یونایټډ بینک د وفاق المدارس اکاونټ نمبر دی 002068801346 صحیح شو زه واپس راځم دلته بینک سلپ باندې به چې کله تاسو خپل د وفاق المدارس اکاونټ نمبر ولیکئ او ټول پیسې تاسو جمع کړئ بیا به تاسو ته بینک د طرف نه یو رسید میلو شي چې کوم رسید تاسو ته میلو شي هغه ځان سره کې محفوظ به کې بیا به لاندې لیکلي جتنی رقم بینک میں جمع کروائی ہے درج کرے تله به ټوټل فیس ولګئ چې طلبه او طالبات لپاره تاسو څومره فیس جمع کړی بیا لیکلي رقم جمع کرنے کی تاریخ درج کریں بیا به تاسو دلته تاریخ درج کړئ به کوم ورځ تاسو پیسې په بینک کې جمع کړي دي بیا لیکلي فیس جمع کرنے کا مقصد مختصر لکھیں صرف دومره ولیکئ چې हम फीस इसलिए जमा करते हैं कि طالبات ضمن امتحان देना चाहते या चाहती हो ٹھیک है داسې طریقې سره به یو مختصر جمله تاسو ولیکئ د هغې نه پس لیکلي فیس ثبوت کا انتخاب کړئ دغه رسید چې دی د هغې نه به تاسو یو پکچر وباسئ او تاسو به د کمپیوټر په ذریعه باندې دغه رسید چې دی هغه اپلوډ کړئ د موبایل په ذریعه هم تاسو د رسید اپلوډ کولی شئ خو بهتره ده چې کمپیوټر په ذریعه کوئ نو څه مشکلات به تاسو ته نه پیښیږي مثال کے طور پر دا اصلا دا یو رسید ما اپلوډ کو صحیح شو بیا لیکلی دی قواعد محفوظ کرے باندې به کلیک کړئ نو ستاسو دا رسید چې دی دا به اټومیټیکلی وفاق المدارس ته ټرانسفر شي چې کله دا کار تاسو کوئ چې تاسو فیس چې دی هغه وفاق المدارس ته آنلاین اپلوډ کړئ هغې نه پس دا 4 فارمونه دې نه به تاسو پرنټ وباسئ یو لیکلی داخله کی در جواب فهرست او بلې لیکلی داخله کی تاریخ دار فهرست بل لیکلی چالان پام برای اصول مکمل او چالان پام برای اصول فیس تاریخ وار نو دا 4 پامونه چې دې نه به تاسو پرنټ وباسئ دا به بیا خپلې مدرسې نه تصدیق کړئ مهر وغیره به پرې ووهئ صحیح شو بیا د 4 پامونو سره به تاسو دغه بینک رسید چې دی دا به سره سټیپل کړئ یو فوټو کاپي به ځان سره کړئ فوټو سټیټ وباسئ یو رسید ځان سره احتیاطاً سیو کړئ خو سبا څه مشکلات پیدا شي ستاسو په داخله پام کې نو چې کم سے کم تاسو سره خپل ثبوت پروت وي نو دا چې کله تاسو دغې نه فوټو سټیټ وباسئ هغه فوټو سټیټ کاپي به ځان سره کړئ او دغه اوریجنل کاپي چې دا به 4 پامونو سره سټیپل کړئ او د وفاق المدارس ایډرس باندې به تاسو ولګئ نو په دې طریقې سره تاسو چې دی د وفاق المدارس آنلاین داخله پام چې دی هغې لپاره اپلای کولی شئ که هغه طالب علم وي که هغه طالبات وي نو دې طریقې سره تاسو هر طالب علم هر طالباتو لپاره چې دی هغه اپلای کولی شئ نو ډېر اسانه طریقه کار دی په دې طریقې سره تاسو هم اپلای کولی شئ که چېرې تاسو مدرسې طالب علم هم پخپله هم اپلای کولی شي په دې شرط که هغه ته د مدرسې پاسورډ معلوم وي نو که چېرې ویډیو مو خوښه شوي چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ او ملګرو سره لازمي ویډیو شیر کړئ والسلام